بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما مخکې یو انټرویو کې دا خبره کړې وه چې زموږ مشران هغه زموږ سرمایه دی، یو قیمتي اساسه ده، یو قیمتي هیرې دي، ملغلرې دي. دا مسلمه چې یقینا موږ کمزوري یو، موږ داسې هیرې هغه روکي کو، زموږ کې دفناو کو. پکار دا چې دا هیرې موږ دنیا ته رامخکې کو. د دې خدمات دي، جماعت کې ډېرې خدمات دي، د شيوخ شاګردان دي، ډېر قیمتي خلک دي. خو دا زموږ بدقسمتي ده. نو بعضې ملګري دي چې هغې دا کوشش کوي، دا همت کوي چې دا ملغلرې راوباسي، منظر عام ته کړي، دنیا ته وښيي چې دا خلک د شیخ القرآن مولا شاګردان دي، د جماعت باندې دروس قرآن باندې ډېرې خدمات دي. مولانا حکیم نور محمد صاحب الله دې عمر کې خیر برکت واچي، الله دې صحت کامله ورکړي. مولانا امان الله صاحب د جلبۍ هغې دې تذکره وکړه چې د شیخ القرآن رحمه الله زوړ شاګردانو کې غالبا 80 سال نه دی بل شوي دي، د دې عمر 80 سال نه پورته شوی دی. د 80 کالو زوړ شاګرد او زړه تجربه دا ډېر لوی سړی دې ته سوچ وکړي، فکر وکړي. یقیني طور پر انسان په دې پوه شي چې د ډېر علم لوی خزانه د جماعت یو لوی رکن داسې په مخ ځمکه چېرته پیدا کېدی شي. ډېر علما، ډېر مشران هغه زموږ لاړل، وفات شو. مونږ ته پته هم ده، پکار ده چې هغو سره ناسته شوې وي. خو دا زموږ کمزوري ده، مونږ خپل کمزوري اعتراف کوو او انشاءالله کوشش وکړو. تاسو مونږ سره دا کوشش وکړئ چې کوم ځای کې داسې مشر عالم وي، د شیخ القرآن رحمه الله شاګرد دي، نو پکار ده چې موږ هغو سره لاړ شو، ملاقات وکړو، هغې سره کښېنو او هر پروګرام کې هغې دعوت ورکړو. دا د هغې حق دی، دوی خپل کار کړی دی. زما استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب د الله عمر کې خیر برکت واچي، هغه به چې کراچۍ ته راغی نو صاحبیا صاحب د الله وبخښي، هغه ته به وایي چې زه صرف ستا تپوس ته راځم چې ته څنګه یې. نو زه دا تپوس تاسو نه نشم کولی چې تاسو تنظیم کار څومره کوئ، خدمات د قرآن څونه دي، ځکه چې تاسو وکړه، ستاسو 80 کال 80 کال عمر دی، تاسو خپل خدمت کړی دی، خپل وخت هم ضایع کړی دی، خراب کړی نه دی. مولانا صاحب دا ډېر خوش قسمتي ده، مولانا عبدالواحد صاحب والد صاحب دی، کوم نه چې موږ مخکې انټرویو اخیستې وه او د هغې کارګزاري، د هغې کارکردګي تاسو کتلې وه. دا د هغې والد محترم دی. اوس ما هغه یو رساله کته، د دوی نوم ما ته د هغې زیو خو چې غالبا چې 40-45 سال زوړ د هغې کتاب لیکلی شوی دی، په هغې کې د دې تذکره ده. دا کتاب نوم دی المرکز العظیم لاشاعة التوحید سنت دارالقرآن پنجپیر، که تاسو یې دا تقریبا 40-45 سال زوړ کتاب دی. په دې کې د دې نوم تذکره الشیخ نور محمد قاسم یعقوبی. هغه وخت کې د دې په درس کې 40 کسانو قرآن کریم زده کړه کوله او هغه ترتیب یې کو چې کوم د شیخ القرآن رحمه الله مولانا صاحب اوس وي ما ته خبره کوله چې لکه دې کې 100 کسان داسې وو چې هغه زموږ ملګري وو، نو هغوی نه ما سبق اورېدو، هغوی باندې ما سختي به کوله، تپوس به مې کو چې غیر حاضري ولې کړې ده. او 100 کسان داسې وو چې هغوی متفقین وو، هغوی نه ما سختي نه کوله. نو غرض د خبر دا دی چې دا ډېر زوړ شاګرد دی چې 35 سال د دې کتاب وشو، 45 سال د دې کتاب وشو، نو 45 سال مخکې د دې څه عمر به ولګه، اندازه لګول پکاري. نو دا ډېر قدیم شاګردانو کې، اولیني شاګردانو کې دی. غالبا د عبدالسلام شیخ صاحب زماني دی، باچا صاحب د الله وبخښي، د هغې نه مخکې دی، تنار شیخ صاحب د هغې نه مخکې نه دی، ډېر زوړ کس دی. غالبا شاپور شیخ صاحب زماني، همزولي بیا کراچۍ صاحبیا صاحب د هغې زمانې کس دی، ډېر زوړ دی. نو د دې ډېره غټه تجربه ده، ډېر لوی لوی شاګردانې دي. نو زه د دې انټرویو نه د دې نه تپوسونه کوم. انشاءالله امید لرم چې تاسو به یقینا د دې خبرونو استفاده کوئ، د تجرباتو به استفاده کوئ او خود کلاغ وګورئ چې د هغه مرګرو ته هم چې کوم اراکین جماعت دي، تاسو د دې خبرو ته سوچ او فکر وکړئ چې دا د جماعتي یو اهم رستنه ده. د جماعت کې څومره تکلیف کړی دی، څومره برداشت کړی دی، څومره مشکلات تېر کړي دي، څه شوي دي، شیخ القرآن رحمه الله سره د الله سره څنګه شوې ده. راځه د خبرې ته نه اورو او انشاءالله العزیز هغې استفاده کوو او دا به خپل ژوند کې راولو چې موږ ته د نه څه نه زده کړو. حضرت اول خو ستاسو تعارف پکار دی، ستاسو پوره نوم څه دی؟ ما به دغه خپل نوم نور محمد. نور محمد. د حکیم ورسره څنګه ولګي؟ حکیم ما پیشه کوله د حکمت، بیا شیخ القرآن صاحب ویل تاسو خپلې پیشې ولیکئ، تاسو کومې پیشې دي؟ نو ما خو ذمہداري هم کړې ده نور پر، ځکه چې حضرت شیخ القرآن رحمه الله چې زه اول لاړم نو هغه په کال باندې ویل چې زما ملګري به 2 کارونه نه کوي، یو به سوال نه کوي د خلکو نه، الله نه به سوال کوي، او
بل خبردار چې دی به دین نه خرڅي دا دوه خبرې زما ذهن کې هغه وخت کېناستې دغه وخت نه ما دا کار شروع کړ نو کله ذمہداري بټۍ مې چلولې دي 3 بټۍ مې وې د زما ځان له 3 بټۍ وې د ورونو مې ځان له 2 بټۍ وې ماشاءالله دا چې دم غځکه چې خپل ځان له حلاله ګټه کوله او دینم نه خرڅاو چې د شیخ القرآن رحمه الله ته ما غونټې ماتې کړې دي تر نن تاریخ پورې په ما باندې څوک د نکاح پیسې د امامتۍ اجرت دا ما کړی دی دا نه چې نه مې دی کړی دا ما څوک ثبوت د اوسه پورې نشي کولی نه زما الحمدلله په زامنو باندې کولی شي موږ فی سبیل الله او د شیخ القرآن په هغې طریقه باندې موږ روان یو ماشاءالله تاسو علاج هم کړي شیخ صاحب علاج ما اغله کړی د هغه به داسې وخت بیا په اخر کې راغلی چې د هغه به ساه بندېده چې بیا به لاړ یو 20 منټه پس بیا راغلی بیا به ټیک شه چې ټیک به شه بیا نو ما ته وویل چې ته ماله دوایي راوړه زه ما سوچ کاو چې د لوی لوی سپیشلیسټان هغه د شاګردان دي زه به ول سره وړم نو زه لاړم ما ول ډوپلیکس وغیرہ دا قیمتي په انګلیش کې چې کوم هغه دوایي راوړې چې مې ته خو دا ول چې دا غو نه استعمالوم ولې نه استعمال د انګریزي دي نو ما دا مونږ چې خرڅو وردا تاسو لروا دي ما خزب بیا خوشاله شو ما ځا په یوناني کې به ښه شی راوړم په یوناني کې به چې خط دوایي راوړله چې دام نه خورم نو مال دا ولې نه خورې نو ول دا ځکه نه خورم چې دې تا ته وجه ویم یو وجه دا ده چې انګلیش 2 بوتل دی هغه په 10 روپۍ دی یوناني 2 بوتل دی هغه په 3 روپۍ دی کې څه چل دی دا وجه دا ده چې یوناني دوای نه ګرانې دي لکه مروارید شو زعفران شو وغیرہ اول خو په دې کې هغه اجزا د سرین او که پکې نو په خپل مقدار باندې نه د دې وجه نه دا ځنې استعمالو نو مال وس ول مال خپل دوايي جوړه کا ما چې زبا ډېر خراب چې خپل دوايي می جوړ مال 3 پاوه غبین ته به ضرورتي ول 3 پاوه غبین به ضرور شي زما باچای کی دکان وا ترکې باچای کی او تلم راتلم با نو هغه غلام الله د تورډيري هغه ور کړو او هغه مال غبین له ورساو ما دوايي جوړ کړه او الله ته سوال وکړ چې یا الله زه خو اس شی نه ما هغه ما باندې یقین کړی دی دا یقین ته دا ثابت کا او دا ټول شفا په دې کې واچو شیخ القرآن رحمت الله علیه دوايي استعمال کړه د باغ ټیک ټاک نو ماته خبره کوله بل خاندلې زما شپه وسه ورزه په دیوبند کې به اعلی سند ورکاو چې 3 کارونه با وته او خودل چې بای په دې 3 کارونو کې تاسو کم یو پیشه خو خوي صابون سازي خو خوي درځي تو خو خوي تیب خو خوي ما تیب خو کړو زه په تیب کې فرست عالم مال حضرت تاور کار نه کاو هغه خندل ویل ير الله سي بنجه تون توما ګور هغه الفي الله دې مال دروغ په خډې نه راوړي چې داغه د خډې خبرې دي ير بنجه په غب کې راته ویل زه بنجه تون توما او ما ورڅو بملکما نماز کنه کو به راته ویل چې موږ 3 کسان مرګریو یو کس به دوايي جوړولا بل با خرڅولا او بل براوللا ما به دوايي راوللا یو به جوړولا بل به خرڅولا یو ورځ لاړم ما اندازه لګول چې زما د مرګره څنګه دوايي جوړي دیګ باندې او کرسي وا داسې مخه ما هغه دیګ په نظر کې هغه څو داسې می قتل او بوتلو باندې له بل لګیدل وی شربت نیلوفر یو پلک کا اوسره او هغه ته چې ما قتل آی کی چینو اچولا رنگ په کې واچو بوي اقوام باندې راوسته بس ما سوچو چې فرض کبدی کډی کې یو سړی بیمار دی یو حکیم لاړ دغه تشخیص وک او هغه دا ویل چې دلو شربت نیلوفر په کار دی د کور والو ویل چې زیرا زیاده خلرم دا د پنځپیر نږدېم دی په دې کې د مولوي صاحب مساده نو کې دې شي چې دا دوايم خيو نږدېم دا راشه زبا د دې ځنه دا شربت نیلوفر راولم هغه سره رااله شربت نیلوفر وی وړ هغه شربت نیلوفر نو شربت رنگو هغه د فائدې په ځای نقصان شو نو اوس بد دې څوک ذمہواری شیخ القرآن رحمه الله
ما ملګرو ته ویل چې بایګانو سبا به پلان کې ځای ته راځئ پیسې د سړي راواخلئ او ځو سودا ده او چې کوم سړی مخکې ورسره ته به ناست دي لاړ چې دی راغله دواړه ملګري را روان وو ته ناست وو بیا روان شو په لار هم خبره کوله چې بای زمونږ دا دکان ګټه کوي که تاوان کوي نو هغې ویلې چې بای زمونږ دا دکان په ګټه کې روان دی څونه ګټه کړې 1200 روپۍ ګټه کړې 1200 پاوه کې ډېر شی لکونو په ما ته په دې ځای ودرېږئ 1200 روپۍ ګټه 600 ستا شولې 600 د ده شولې مال خپل شی راکړئ هغې راته ویل چې موږ به ته قسمونه وکړو موږ به چې څه ته سړي ته غواړې که نه موږ ستا په نقصان نه دی کړی نو ما ویل چې نه لاول پیسې راکړې خپلې پیسې هم پرې راغستې وې چې خپلې پیسې مې ته واغستې سړي نه مې تپوس وکړ چې بای ستا زما غوړه خوله وچېږي زه د ډېر وخت یم څه د شپېته اتیا کالو د پاس د پنځه شپږو د پاس یم ما ورته ویل چې تاسو جوړ کړه پرون چې تا دوايي جوړه کړې وه ویل شربت نیلوفر وایي ما ورته ویل چې دا خو شربت نیلوفر و تا پکې سا اچولي وو خو دروغ نه شو ویلی چې بای دا خو بس اوبه وې او چینی وه او رنګ و نو ما ورته ویل چې دا شربت نیلوفر دی او که دا شربت رنګ دی ویل چې بیا ګټه نه کوي وایي ما ورته ویل چې زه د تاوان دوکانه ډکومه ما زه ترې پازی باندې دغه شو داسې بل سړی و صحابه یو عالم راپسې و هغه راته و چې پیسې راکړو په نیمه باندې به دوکان وکړو هغه له ما 1000 روپۍ ورکړې 1000 روپۍ مې چې ورکړې بیا زما ضرورت راغلی ما ویل چې یاره بس دوکان هر څه هغه ته پات چې خپلې پیسې ته چې ورم هغه سړی منکر شه موډا ډېر دغه یې وکړ اخر دا چې خوند یې نه کاوه بس ته منکر شه ما ورته پرېښودلې بیا مې کودایي کوله شیخ القرآن رحمت الله علیه هغه یو داسې ځوانو چې هغه به یو څیز جوړ کړ چې خوښ بیا نو بیا وران کړ بیا جوړه کړي الله دې عزتمن کړي خبره وکړه چې ته ویر څومره ته کودایي مې کوله په دې کودایي کې بس سونه راووتله سونه ما ویوړله دغه ته پېښور انرشې ته مې ویوړله او هغه د 15 د پاسه د 1000 وختله چې هغه وختله 4.5 روپۍ زما د آن جانې کرایي وه د پنجپیر نه تر پېښوره او هغه 1000 روپۍ مال خپلې خدای راکړې پاتې شو یو وطانې هغه یو فقیر و هغه مې هغې له ورکړه دا د شیخ القرآن رحمه الله نور دغه هم راسه شته دی خو دا وخت ډېر دون دا به بل وخت بیا تاسو ته انشاءالله ستاسو والد صاحب څه نوم دی زما د والد صاحب نوم دی عاصم خان داغه د پلار نوم دی عثمان خان داغه د پلار نوم دی دارشاه ماشاءالله ستاسو تاریخ پیدایش سره هغه وخت کې داسې تعلیمونه نو موږ په قبایلو کې اوسېدو ومن د جنسۍ سره زموږ تعلق دی او علمونه نو خو زما داسې یاد دي چې انګریزانو په وخت کې لکه چې دغه شوی د انګریزانو څخه چې غزا وه نو په ناقي باندې غزا و زما مشر تر هغې له غزا له راغلی او غزا یې کړې ده دارنګې بیا په 48 کې چې دغه غزا و د کشمیر په هغې کې زمونږ تره طالب شاه کاکا وفات شوی دی هغه پکې شهید شوی دی غلام خانزاده پکې شهید شوی دی دارنګې امیر ملک هغه بیا روغ رالی زما خپل ماما باچا خان د الینګار هغه بیا روغ رالی زه له خیرعلي له تللی وم او یو غټ دغه هغه ما ډېر مزل کړ زه لوی سړی وم په هغه وخت کې او ما له بیا یو 5 کالتوس هم راکړي سره داسې زما داسې یاد دی لکه زه غټ سړی وم نو زه په دې شپږ اتیا کې به زه روان یم ما خپل دغه لیکلی دی هسې 40 ما لیکلی دی 1940 ما 40 لیکلی دی خو زما عمر دغه دی تاسو قبیله سره خاندان زمونږ قبیله ده مومن د جنسۍ کې محمد زی او عرف مامازی او زمونږ ډېر کلي دي هلته الحمدلله د دغو نیکونو نه زمونږ هلته 5 کلي غټ غټ دي دا نور چې خواره واره دی خو پرېږده دا الحمدلله تاسو ماشوموالی کوم ځای تېر کړی دی دلته کې ما ماشوموالی هلته هم تېر کړی دی او بیا دلته چې رالم نو دلته ما هلته مې هم کتابونه ویل
لري بتلم هغه وخت داسې و چې زمونږ کوم مدرسه تاسو سبق مدرسه نه وه ورهغه د مدرسې وروسته خبرې دي یو جومات و هغې له بیا چې دې ملک ته موږ راغلو نو بیا زما د پلار ډېر شوق و نو یو عالم و هغې له به زه تلم هغه ته یې وویل چې زما ډېر سبق وایه چې ورله ما ته زما دا کتابونه مې ویلي دي او دا هغه ما ته چې لاول به زما نه قرآن ویسي قرآن بیا مې ته کتابونه بیا چې کن کتاب طهارت ته ورسېدو ما ته ویلې چې ګوره اوس ستا علم زما څخه خلاص شه او ستا ذهن دی ډېر تیز نو تا ته زه 3 نصیحتونه کومه ته نور ماله مه راځه په کور کې به یې چې کله ستا ګیره راوخېږي نو بیا به ته ځې په علم پسې چې په علم پسې لاړې هغه وخت کې مدرسې خاصې نه وې درسونه درس کې به علم نه کوې ولې به یې نه کوې درس کې هغه استاد وي هغه کله به وایي زما سر خوږی دی کله به وایي زه جنازې له ځم کله به وایي زه نکاح له ځم کله به وایي زه میلې له ځم نو ستا به په هفته کې یو سبق کېږي او په مدرسه کې مولیان نیولي نو هغه به ستا 6 یا 7 کتابونه کېږي دا یې راته وویل چې یو دا به کې چې ګیره دې راوخېږي نو هله به ځې دا یو او علم به کې په مدرسه کې دا 2 او 3 زنا به راته میلاوېږي زنا به نه کې او دا د ګیرې راته په دې باندې یو مثال خو دغه هم نه ته وایم چې ټولو خلکو ته پته ولګي ویل چې زه زما ورورو دنګ او د هغه سره هغه یو غټ د بینت او ښه دغه زه د هغه سره وم په طالبګرۍ کې د بل جومات نه یو طالب رالی زما د ورور ته فریاد وکړه زه د پلانکي طالب تنګ کړی یم هغه ویل ښه ته بېغمه شه هغه زما ورور د 3 پولیسو جامې پیدا کړلې او یو خپل ځان تاندار کړ او 2 نور پولیسو له ورکړل او په هغه زمانه کې د کویانو ته به بوکه کې دغه زنځیرو د بوکې نه ویسته یو ملګري له ورکړ چې د څادر لاندې به ته دا بیا وشڼې چې زه تا ته وایم چې اوس کوتکړې لګاو نو ته به داسې وشڼې بل ته ویلو چې ته به راځې زما ګیره او دا دغه به کې سوالونه مینتونه دا ته پرېږده چې ډېره ښه ده 12 بجې پسې لاړه چې لاړه ور یې وټکاو طالبان خو تمدار خلک دی هغه ور چې چا سره راوړه ور یې لرې که خوشحاله شو هغه وویل چې ور یې بوټ کړ ویل پلان کې کم یو دی هغه خوشحاله چې ما سره راکوي ویل دا ځیم هغه راغلی ویل شه به ټیټ شه چې ټیټ یې کړه لمن اوچته کړه او بینت یې ورته ونیو داسې یې کړه چې د لادو بادو یې پرېسته بیا یې ویلې چې شبه اوس کوتکړۍ لګاو ملګري ته یې ویلې هغه شی وشڼاو هغه بل را منډه کړه سوال او مینت او دا شروع کړه چې سوال او مینت یې شروع کړه ویل نه بیا ویل شرط دا دی چې 8 بجې به تاڼې ته ته مال راولي هغه بالکل ذمهوار 8 بجې مې کدر نو ما په قید کې واچو چې څنګه هغې وتلي نو بس هغه بستره تړلو بیا لاړ هغه طالب روک شو نو ما ته یې وویلې چې ګوره یاد ساته دا 3 وصیتونه راته کړي دي هغه صفات شوی دی تاسو سکول تعلیم کړی دی؟ همار سکول تعلیم نه دی کړی ښه راته نږدې و دې ځای کې جومات او دا مدرسه و زما پکې ملګری یم سوال او مینت یې راته کاو ما نه کوم نه پوهېدم اوس ډېر ارمان راځي او که ما هغه کړی وی نو زما به دونه کتابونه د شیخ نه لیکلي وي چې 18 غنټې کې ډېر کار کوي شک نشته مدرسې تعلیم څومره کړی دی لکه مدرسې تعلیم الحمدلله ما یو قسم ډه کړی ټول هغه وخت چې کوم سلخونه ویل شي ټول مې کړی شیخ القرآن رحمه الله ستاسو اول ملاقات څنګه شو د شیخ القرآن رحمت الله علیه زما داسې ملاقات وشو چې اول زه د کوره لاړم نو زه په یار حسین کې ډېرې سرجماتو ته وایي په هغې کې ډېره شوم چې سیف الرحمن او شمس الرحمن د هغې امامان د هغې سره ډېره شو او په دې کلي کې باباجي مدرسې ورته وایي باباجي اوس هم شته دی مدرسه په هغې کې یو عالم و دغه د ګدون د علاقې منګل چایي هغه پکې مدرس و هغه نه مې کتابونه ویل چې 6 میاشتې تېرې شولې زما سره د ترزیو مشر هغه ما ته وویلې داسې کار وکړه چې ستا ذهن دی ډېر تیز او ته خرابېږې ته داسې کار وکړه چې تا زه مدرسې ته بیام موږ ذهنیان دونه نه که نه کار نه شو کولی ته به کار وکړې ما ته ډېره ښه ده هغه زما یو دوست دی د افغانستان قاضي محمد یوسف نوم یې دی لاړو
قاضي محمد یوسف سره میلاو شو هغه چې زما ټیک ده هغه سره دغه تیر ک د قاضي محمد یوسف صاحب ورور په دغه کال باندې پنځپیر تلا او قاضي محمد یوسف چو هغه په تورخم کې زمنګ د فوجان امامو د روجي 100 روپۍ ورکولې د میاشت هغه ماته ویلې چې امامتي نه کې مان مړ ته خدای علم امامتي د فارق کوم ول مړ دوی امامتي بل لو ګورم او هغه خو نه پوهه خلک د پرې دي او د خوشاله شو چې زبر ټیک ده وګوره شرط بدای په دې شاه منصور به ورزو که په شاه منصور کې زه پوهېدم په ترجمه پاتې بشم او که نه نو بیا به امامتۍ لزم ویل به ډېره ښه او هغه چې زما ورور تللی دی هلته دی هغه لږ بیمار هم دی کمزوری دی هغې لږ مالدار یو چوتایي سوچه غوړي او یو غټ کمبل و پوه ما وه ویل دا به ولې ویسم او بیا به زه امامتۍ له ځم زه به ډېره ښه ده چې ځو زموږ ځای کې شپه کړه او سهار روان شو دا د یاروسین روډ چې دا اسې لار وه په دې باندې روانو او چې ټاری ورته وایي لاهور ته داسې ګوټپیر تاو شوی دی د هغې نه مخکې یو نیغه لار تر جنګي ډېر ته په هغې باندې موږ لاړو هغه ته معلومه او ما ته نه وه معلومه مازدیګر ناوخته ورسېدو دغه ته د شاه منصور ته د شاه منصور ته ورسېدو حضرت صاحب ته موږ میلاو شو شاه منصور بابا الله دې پرې رحمتونه وکړي ښه بیا شپه د هغه څه ملګري ورته سره شپه کړه سهار بیا درس ته رالو درس ته چې ما واورېده درس نو هغه جومات کې بعضې خلک چې هغې به پیزارونه ایستلي بار ټول د سپلو سره ناستو قرآن نو څه پړه کې مې وویل چې یاره بدل ته سبق نه ویم مال زما امامتۍ له راته څه ګرځې که نه سبق ما پاتې کې مال نه بس امامتۍ له ځم روان شو او یخني ده چې لاړو پنځپیر ته هلته په هغه زمانه کې ډېر لږ علما او خو هغه داسې علما چې د هغې نه به یو کتاب نه پاتې شوی هغه علما به زړه مدرسه کې چې ورلو او دا هلته ګټې پرتې وې اوس په هغې کې بینک جوړ شوی دی او د لالاجي کورم دی دلته او د کلي نه تر هغه ځای پورې هېڅ شی نو دو که درې رټونه نور څه شی نه زه په ګټو کېناستم ساړو ما ته ویل دننه نه ځې ما ویل نه ولې مال په دې ملا مې سترګې ولګېږي ځکه چې دې 15 سپارې مني او 15 نه مني او دارنګې 15 روجې مني او 15 نه مني دوا نه مني سقاط نه مني او دارنګې دا ټولې خبرې ما شفاعت نه مني دا نه مني په سترګې نه لګو زبا ټیک ده منګه دې ګمراهانو ګمراه کړو څه پته وه صحیح خبره ليس الخبر كالمعاينه دا خو صحیح مقوله ده بالکل هغه به ټیک ده چې 11 بجې شو اصول بیانېدل هغه به چوټي وشوه چې راووتل لږ کسانو خپلو خپلو جوماتونو ته رال دا زموږ ملګری شیخ صاحب دی په جومات کې و ډبې جومات وایي مخامخ چې زی په دې کې یو غټه ونه ولاړه وه د شوی محمد زمان استاد په هغه زمانه کې به کې امام و چې لاړو با چې لږ ذاتو شاهي لاندې کېناست یو ګیره ولګېده یو عالم پاڅېده دونه پړپړی راویستله او ویل پلانکي کتاب او پلانکۍ صفحه او پلانکي کتاب او پلانکۍ صفحه او پلانکي کتاب او پلانکۍ صفحه او زما ذهن خو داسې و ټیپ ریکارډ و اوهو پړه کې مې چې تباه شو دی دا ملا خو به دې لیدلی وی که نه ګوره داسې ګوره عالم دی خفه شوم ډېر زیات خو زه او ورځ هم تېره شوه شپه هم تېره شوه خفه وم اوس سهار دوی امامتۍ له په دې کې یو عالم ویلې ځئ چې به دې مولوي صاحب پسې لمونځ وکړو د ډبې جومات او د زړې مدرسې ښه فاصله ده بس زه ډېر خوشحاله شوم چې اوس بیا وینم که خیر چې لاړو هلته هم سنت وکړه ناست دي په اطمینان باندې تاسو کوم عمر ویله ځوانان ځوانه یې او ګیره مې وښه چې ناست دي اوس چې ګورو بس رڼا ولګېده رانه مولا په هغه زمانه کې د غټ مولا نښه به دا وه چې یو غټ په ګړدین به د سره تاو که زوړ پرتوګ به مم یو شی به یې تاو کړه دا به غټه نښه وه چې دا لوی مولا دی بس یو سړی مخکې شه دقسې ټوپۍ په سر وه غونډی سړی و اوهو مولا خو بیا رانه دی پړه کې مې دا وویل یره چې ویل الحمدلله اودس مې کړی ګوره چې زما اړه ته کومې پردې لګېدلې وي د کفر او د شرک هغه داسې اوښلېدې خو لا لیدلی مې نه دی او چې څنګه وګرځېده نو بدې نور ته ګوره شوخلې یې والې داسې سړی رښتینې دی پړه کې
چې لږ ساعت وشي او ګیره ته تاو شوله د کلي د خلکو قرآنونه خلکو راواخیست طالبان د کلي خلک زه د یو سړي سره کېناستم سورت مریم کې 2 رکو ترجمه وکړه او زه پوه شوم ما زده کړله توبه مې په هغه ځای ویستله او دا مې نیت وکړ چې دې جومات کې مې شپه کړې ځمه قرآن راخلم که پوهېدم بس پاتې به شم او که نه پوهېدم څه کال به امامتي وکړم او بیا مې د توبه رالم او قرآن شریف مې راواغېست یو ګوټ کې کېناستم یو 2 ځای غلط شوم او بس زما ترجمه زده وه چې مې وسکلی شو ملګري راته د چې ځو مال چېرته مال ما توبه ویستله بس پاتې شو هغه ویل ما هم توبه ویستله خو 2-3 ورځې دي او پوجیان دي بیا به امامتي نه کوم خو بس توبه مې ایستلې ده ډېره ښه بس اول زما د حضرت شیخ سره ملاقات وشو او بیا چې شروع شوم په دا کال باندې بیا ما خو چې د نورو مولیانو په شان دی یو ځل داسې په دې وما کفر سلیمان قرآن مې ځان له ور وستو او ته کېناستم هغه ما ته تا تکرار کړی دی ما ویل نه ویل ته منډه لاړ تکرار وکړه که پوه نه شو بیا راشه دا یې ورته نه ویل که نه چې ته دا کا په دغه کال تاسو څوک داسې شاګردان چې تاسو ته یاد دي یاره شمېر نه وه خو یاره ځوان چې اتیا خواوشا به وداسې داسې قابل ذکر علماو کې تاسو قابل علما به کې ټولو عبدالمتین مونږ چې زما نه مخکې و د افغانستان او په دغه وخت کې عبدالظاهر مولوي صاحب د باډیل هغه هم د افغانستان او دارنګې دیوګل مولوي صاحب کون مولوي صاحب باندې مشهور هغه مشرانو کې او داسې نور پکې ډېرو خو په هغه وخت کې داسې تپوسونه موږ نه کول موږ څه خبرو چې داسې وخت به راځي نو ډېر پکې مشرانو هغه خو علمونه خلاص کړو او هغه په افغانستان کې علم نو د دې تذکرو د وجه برا پټېدل هغه په 2 کاله سه نوکری کوله نو هغه بعد هغه ټیم چې به ختم شنه بیا به نه کوله نو بس علما هغه دې علمونه کړو بیا به کتابونه دا تنر شیخ خدا سوداوی دو بیا کتاب وا دا تنر شیخ سید دی او عبدالسلام شیخ سید دی تاسو عمر کې وکړه عبدالسلام شیخ سید دی او تنر سلام دې زمانہ مشر دی او دیم زمانہ مشر دی دو مخکې فارغ شو کنه تاسو نه فارغ نه په عمر کرانه مشر په عمر کرانه مشر دی ها دا خبره تر میرا نیولې وه کوم ځای ته مې راورسوله چې دا تا جماعت امامتي وکړه جمعه مې هغه سو پاتې شوم چې پاتې شوم نو بیا ما شیخ القرآن صاحب ویلې چې زه خو مال نمونه نه راځي تاسو د دې غاړې نه هر سړی خپل صف او نوم ولیکئ نمبر زه وایم چې د پلان کې صف نه د پلان کې نمبر سړی پاسېږي او د پلان کې صورت خلاصه دی واورئ یو ورځ داسې وشو هغه واړه مدرسه وه داسې پکې راډونه لګېدلي وو داسې پکې لګېدلي وو نو داسې سپینه غرمه به وه چې زه چې بجلي به لاړه نو بیا به دا کار کاو چې زه پاسېدم غلیلي علماو د هغې مخکې مشران او بیا د شیخ صاحب هیبت په ما باندې داسې خولې پوه ما کې را ماتې شولې چې بس زما جامې لمدې شولې داسې او روب ډېر زیات چې هغه وخت مې تېر کړ بیا زه وچلېدم بیا ما به خلاصې ویلې بیا داسې وخت راغلی تنر شیخ هم پکې ناست و تنر شیخ بیا ډېر وروسته راغلی ګلاب مولوي صاحب وروسته راغلی یو ځل شیخ القرآن صاحب وویلې چې ما صورت مؤمن څنګه ویلی دی نو اقه شان بیا وروي نو بس بیا چې هغه ګونه کو خو ما یاد کړی او داسې مې یاد کړی ټکي په ټکي مې یاد کړی او څنګه مې یاد کړی چې په دغه وخت کې ما وادم کړی او د واده په 15مه ورځ خدای مې نه خطا کړی زه تللی وم او ما ویل زه دغه نه خطا کوم چې لاړم ملګري مې مخکې لېږلي وو 3 کسان او چې شیخ القرآن سره میلاو شوم ما ته ویل ډالې ما ویلاو ویل زه لاړ شه او قاسمیان مې لېږلي دي دغه ته سړي نوم مې دغه بیټک ته هغې له به روټۍ مړې د لنګر نه او هغې سره به راکړې چې زه لاړم ګلډې خان بیټک ته مې لېږلي دي ښه چې زه لاړم نه کې یو سید رحیم راته قاري صاحب و زمونږ د میرو یو پکې بل سپین ګیری و یو زمونږ سره سپین ګیری و نو هغې له 3 کټونه ورکړه او موږ 3 کسان په ځمکه وو زما سبق قرآن و زمونږ څخه کوم عالم چې هغه په ځمکه ول نه
ته به په دې کټ کې ما ته نو نه تاسو سره قرآن دی بس زه به بیا په کټ کې ما لګیا وم دغه سواد دوه کسان او کې یو امیر یو غبل ابل ما ته چې ته به ودکېږې ما چې نظر نه نه ودکېږم خیر په دې کې جګړه شو خو بل ور بیا داسې جګړې ته ورسېدو چې مال بار روزه یو بل بس ګټې راواغستو بیا خلاص کړو چې دا خبره پکې رااله سارله چې ما خلاصه واوروله درې ما وروارو کې چې دا شیخ ووایي چې که زه اوس پاڅم بیا به چې ټولو له ورځو چې خلک ښه منکر شي په درېیمه پیره چې ما خلاصه واوروله شیخ القرآن صاحب راته دعا وکړله او بیا ما ویل زه دا شپږ صورتونه نور هم اورم نه کښېنه ما ویل نه کښېنم بیا راته ویل کښېنه ما ویل زه اورم باشه د غوسه سره زر زه بیا کښېناستم بیا هغه شپږ صورتونه د غلام الله بیا خو مختصر واورول نو چې بیا راغلو دغه امیر صاحب ورته هغه سړي ته وویل چې تا به دا اورولې وې چې تا ورته چې ته دغه کوم ما ورته ویل روټۍ ما له شیخ صاحب راکوي سبق راته هغه وایي زه یې هغه راکړی دی زه خو وده کېږم نه زما خو لږ وخت دی بل ځه الحمدلله ما داسې وخت تېر کړی تاسو دورې کړي ما بېشمار دورې کړي دي تر دې پورې چې په مردان کې کومې دورې دي دورې کړې د هغې کې هم زه شامل یم د تعلیم ځان به رساو سار د وخت نه یو ځل یې پکې سار به شیخ مانځه کې دا ویلي وایي قال ابراهیم لابیه آزر دا اوږد دغه پکې بیا کوه موږ به ځان رساو غیرم تاسو پنځپیر کې کوم جومات کې پاتې شئ پنځپیر کې کوم جومات کې پاتې شئ زیاتره پنځپیر کې زه په 3 کاله که څو خو که څه پاسه په ډبې کې پاتې شوی یم او کمال خیلو کې پاتې شوی یم او دارنګې په دې زړه نوې مدرسه کې پاتې شوی یم او په ګلریحان په بیټک کې پاتې شوی یم ما دا خو به وفات شي ګلریحان چې هم دی بس اوس راته نشته زوړ کس و الله دې تاسو مدرسه کې څه خدمت کړی دی مدرسه کې نه خدمت را باندې داسې دا شګې مګې بیا باندې کولې خو هغه شیخ صاحب داسې یو کار و چې هغه به ناراسته سړی خوښ نه او یو ځله ویل بوس دي که نه د هغه لرې په پټي کې نو چې موږ لاړو چا په جولو کې راواغسته چا په څادرو کې او موږ خبره وړې دي او موږ باندې دغه نه دی کړی موږ د کلي یو سړی راغلی و ختم ده نو هغو ته ویل چې صاحب عبدالغفور نوم ویل که ستا یو وچ څاروی مال یې راکړه زه به یې وساتم هغه ورته ویل شته خو هغه د کور وتلی ته یې نه شي بوتلی ویل دی بیا راسه بوځي نو هغه ورته ویلې چې دی خو بستره وسره بستره به زه یوسم نو یو سخوندره یې ویستله سپینه شنه غوندې هغه هم روانه کړله ما ونیوله او درا پسې دا کوله بستره یې زما په سر کړې وه بیا په دې ګجوانو باندې را روان شو او بیا قاسم ته راورسېدو ماسپښین ناوخته او هغه چې بیا سبا به بېګا شوه نو بیا یې ولې بوتلله تاسو د څومره درسونه کړي دي کې تاسو سره ملګري پاتې شوي څوک تاسو سره ملګري پاتې شوي څوک داسې زموږ سره په دې دغه کې په دې کې زموږ سره د طالبانو د چټیانو باچا هغه راسه 2 کاله پاتې شوی دی د هغه وزیر م هغه او بس دا ملګري راسو خو الحمدلله خلاصې به ما ډېرې اورولې اوس تاسو نن سبا دروس شته قرآن زه درس کوم خو زه زما درس دی د ماسوتن مانځه نه وروستو مستقل دی مستقل هغې کې لږ کسان یې خلک تفتیر موږ څه دې تبلیغیانو دا شی وکړه که نه چې بس دی راته نه بچي را پرېښود او نه دی کښېني که نه نور خلک دا اوس د کتاب کې چې موږ کتل لکه صلیح کسان هغه وخت کې ډېر شوي وه بادي دوران وکړه دا تاسو څنګه را پیدا کړي دا هغه نه غټ کلی و صاحبه غټ کلی زه به ورتلم کور ماښامه مې ښځې راله د وخته روټۍ وکړه او زه به تلم هلته ماسوتن لمونځ هغه مولا هم ما باندې کول به ته کې سراج الدین نوم یو هغه زما نه یو کال مخکې دا کړې وه دوره او هغه به ما لمونځ وکړه او بعد د هغې نه به زه بیا روان شوم او دا منې به دا غټ غټ جوارونه نه یره وه نه ترهه وه نه څه او میلونو مزل به مې کاوه بیا به راتلم بیا به بل ځای نه بیا چې خپل ځای مې واغست د هغې نه تلم بیا شیخ صاحب لاړې دې شیخ صاحب زما زوی ته ویلې چې اوس به پسې نه ځې دلته بل خلک راځي ما پړې کې ما دلته څنګه راشي او خلکو خو دا ځای لاړ چې پنځپیریانو لکۍ دي او ښکرې دي او دا هغه موږ ویل موږ پنځپیریان یو موږ پنځپیریان خیر پلار راته ویل چې دا خپل بچي ځان ته راغونډ کړه چې بچي مې راغونډ کړه ورو ورو خلک داسې ډېر شو راسه ملګري راسه ډېر شو او داسې بیا شو چې کلو لرو ځای نه به راتلل
چې لېږل به هم په هغې به امیر مقرر که او په هغې باندې یو رهبر اما به مخکې روانو امیر رستو او موږ ول په داسې طریقه به ځئ چې یو بل ته ملاس نه رسي چې کور ته حواله کوي نو بیا به ترې راځئ هغه اوس داسې راځي الله آباد که هغه زمونږ کوم جومات چې و کچا هغه اوس پوخ آباد شو خدای پاک ما خو ویل چې خدای پاک دې کې به خلک خو داسې خرڅ خراب به پکې خلک تړي او که څه پکې هغه اوس مدرسه شوله او زمونږ سره الحمدلله اوس دغه هم شوله په دې خپل او هغه لاړ عالمان شو پکې ماشاءالله تاسو مهنت دعاګانې الحمدلله جماعت سره تاسو وابسته کیږئ نه جماعت اشاعت توحید سره تاسو کله تعلق جوړ شئ بس زما خو هم په 57 کې 57 کې زتل کله د بنیاد خود شیر جماعت نه جماعت مخکې کېږي ها مخکې ها 57 کې دا 57 مخکې بنیاد خود تاسو عہده ملو شئ تاسو ته علاقې څه شي امارت یا نظامت تاسو سکار کړ دې نه ما خاص کار نه کړ رکن پاتې شئ نه رکن پاتې شئ ما او یره دا مرګري به ملګر دغه خدمت له اوس هم دی بیا تاسو لیکل کړی تصنیف کتاب لیکل نه باندې لیکل سفر هم کړی سفر او کړی کم ملکونه تاسو نو سفر خو حج لته ما او شپږ ځله عمرې لته دا تاسو حجونه په اجازه کړی که پیدل تللی دا په اجازه دی هو اجازه خو نه تللی سمندري اجازه دا سمندري کلمه دا اوس استلی که زوړ ځلې خبره اوس استلی ځکه چې دا با یره څو کاله وکيږي 14 16 دا تقریبا بس دا دې کې کړی دا دور لکه بیا د جازونو دور جازونو دور چې دا شیخ ختم شو تاسو شیخ صاحب ډېر پاتې شي شیخ صاحب سره دا شیخ صاحب سره الحمدلله زتلما دوال تعزیتی دوال چې د بسنګ دوا کوي په نوې کې لکه دا غي او لوی افسرو هغه کې غم شو هغه ولته زو سلام چې لاړم نو داغه عادت مبارکه داو چې غوټه ډیروا چې څنګه ورلو او خلک نه نور په غزه کې کټونه پراتو په غزه کې نه دند لانړې سړی ته ورمنډه کپلان کې ته واچ راشي هغه سړی راړې او دوايي او توکړه هغه سړی ته او بیا وګړه روان شو دا طریقه ها تاسو شیخ سره پاتې شي مناظرې ډېر راغلي دي ما خیال چې تاسو حسین مناظره کې شریک مردان کې اوسه په مناظره کې زنو شریک شو د حسین مناظره ته وایم مدرسه کې مې جنگ مو کړی او مولا سره مټای مولا مشهور هغه په پنځپیر کې ترجمه کړو علامات پنځپیر کې ویل چې فړ دا مولا د کتابخانه ده او په دغه ورځ ویل چې یار بابا به خیر راځي او پنځپیر مولا به پړکې او بس دا غسر لاندې وتم بیا طالبانو خلاص کړو په خیر المدارس کې د ملتان چې خلاص کړو ډیر غوسه او بس یو بجو روانو موږ درې کسانو یو نوم ګلزاده او د نیاک درې د دغه دیر او یو محمد نبیو دغه اشنغر یو زو د مخکې روانو ما چې په لارې تلو نو باغوانانه کله که څه ته پاره کې ما یو کال تیر کړم چې پام کار کې ونه و دا او تو تغیلاندې کټو چې پام میکاو شیخ القرآن صاحب پکې ډډوالو او لونګي او کوله کټ خپې تا او منډه میکړه چې ور منډه میکړه بس سمېراو شوم مرګري مرال کیناستو ما ته تقریر په پوره حالت دا وله ما اوس می جنگ کوي څنګه مال دغه سي ملاویل چې بابا برازي او شیخ القرآن په پړکې او دا سواز ما ته ول خا ویل اول خود دا وایم چې بابا په اٹک را پورې او ته ما پړ متصور کړ او بیرته منډه کلاړ شه په منبر باندې رساله پرته دا غراوړه چې لاړم رساله مې راغستله دا غینوم ده توثیق الكلام في رد حيلة الإسقاط المروجة بين الأنام دا راشدات بابا د سات موضوع ټیک ده پیسې را سنوي دروغ سلوي ما نو څه سې تلانم مرګري تلو او هغه داسې کار کړ عبدالرحمن خان مليان راغون کړو دام الله مولوي سیب دیو دا ټول چې دا کم دا غون کړو چارباغ مولوي سیب دا ټول تلو او دا دینا فضل رحیم مولوي سیب ته مليان ویل هغه په دې دا کې لګ ماهرو چې تم را سره شاغول نه ویل هغه سره ما ته معلوم دی پرتګونه بل ته پټکې کې کله هغه سره تاسو باسو کو ویل زبا تاسو یو خبر او خیمه
او توکل نو به تاسو خلاصېږي هغه ته تاسو باس نشئ کولی خو تاسو باید چې ته دوا منې هغه و چې او بس تاسو چغه کوي چې دوا پیو من خلک یې هیله وسه کولی دا عبدالرحمن خان چې دی دا اوسو خلکو له نوکرانو له ورکړو سټې ګي په دې ولې او دا ټماټر چې دې به خیر پنځپیر د زړه لړلې لګم د عمل ټول په مکړه عبدالرحمن خان ناشته چې دې دغه کړی دي شیخ القرآن خبره کړی دا هغه اوس مستفا غټیب کې نو شیخ القرآن ته هاتو برهانکم دې دلیل لوري په دې باندې چې دا نبی عليه السلام دا دوا کړ په دوا باندې به خبره و نو بس هغه چې کړ چې بای بس منګه په دوا ومنو بس پاتې اوس خانم پاتې شو شیخ صاحب دغه څه پاتې شو لا چې لال د شیخ د خان جمعه ته یو ورما ته دا ویل چې دا خان تل زر چې ګوره یاد ساتي سړی باندې گزارونه کوي او سړی خو یولي ولی دی او ګوره تاسو په آرام شه ډیر عزتمن سړی دی چې لاړ خپل جماعت ته مليانو یو بل دا کاوه ته لري درګانو ور استاسو دا سټونو والو په دغه په کار دي هغه ګډان برانو خړو او چرګان برانو خړ ملام پړ نک ها عبدالرحمن خان بیا دا ارزو وا چې زه شیخ صاحب له لاړ شم د شرمت راتلې نشو مالي زړه عبدالرحمن خان دا راغلو دا یو دوسو دا باریکاو دا غنمو دا اورنګزیب خان هغه ول ملما شهر راغلو په دې کې اوس یو مدام راغلو مدام ناس ته چې دې ناس دي ګپ مبلګي دی خان ته ویری را اورنګزیبا یاره مجان مراون کړو یاره خو وس دغه پریکړه او زما ډیره ارزو ده چې زدا شیخ صاحب لاسم وس د شرمت لنه وي ما وته چې هغه ته چې آزاد کا پیجن دي نه آزاد وای چې نه غټي ذهن سره زه بڑے رو شرمېږم چې نه دی مولا ول ما ولا بوزي سړو په یو خبره کې به دل را پړک په یو خبره هغه ته پرې دا ول ما داس مولا نه جمع کړو پرې ما خو له بوزي کې ول دازه با تیار جیپو او په جیب کې درې واړه سوار شو چپاړې په کوټو دغه ول چرال شیخ صاحب لا شیخ صاحب لرال چې بنګه خدا سرال داس ها دغه سید دا دغه اورنګزیب خان ما او دا چې کوم دین دا بل خان دوسی خان او دا مولا دوی چې ما اوس خبره کوم او دا خبره شیخ القرآن چې ته پوس کړه مولا په ځای باندې ولال دوست بیا هغه چې کولا جواب وسنو روب کې په شیخ ول تا خو چې په یو خبره کې پړ کوم تا کوم ته خبره مونږ کړه چې دا 60 ورواله چې خدای تباہ برباد اورنګزیب خان ویل چې دا دوستی عبدالرحمن خان دی صاحب چې تا ته مجان راون کړو او دوی چې زما ډېر خواهش او ارزو ده او زه اوس دغه نه هېرېږم ما ته چې ګوره پښتون سړی دی هغه د چا بېعزتي نه کوي مکه چې لاړ شو بیا به عبدالرحمن خان راته ختم ده د هغې نه مخکې شیخ القرآن سے ویل ما به پېښور کې په شیخانو کې دغه وکړه بیان ځکه د هغه قانون دا و چې درې ورځې خوراک به ځان سره کړ او تبلیغي دوره باندې به روان نو زه چا په جماعتونو کې نه پرېښودم شپې ته او جمع زه روان وم علمګودر ته ورسېدم چې علمګودر ته ورسېدم هر څه بند یو دکان کې رڼا وه هلته مې ور وټکاوه چې ور مې وټکاوه څوک یې مېلمې مې خر ور یې لرې کړه چې لرې کړه څنګه مېلمې د شپې مېلمې ډوډۍ مې خوړلې ده ښه بس ستا مېلمې مې د شپې او سهار به ستاسو په جومات کې بیان کړو چې به ټیک شپه تیره شوه سهار شیخ صاحب جومات کې بیان کړی دی او هغه دغه شیر احمد بابا نوم دی او هغه قوله لونګۍ به تړلې وه داسې مندرې سړی و غټ سړی نو ما بیا ختم له بیا راته د شیخ القرآن رحمت الله علیه قدم کم ځای ته رسېدلی او هغه الله پاک ګلې ګلزار کړو مولانا صاحب تاسو خو ډېر قیمتي خبره کوئ دې ځای کې تاسو کله کار شروع کړو ډېر مشکلات به راغلي تاسو ته دې علاقه کې داسې مشکلات راغله چې یو چغه شوله چې د پلانکي کاکا زوی کافر شو پلار سمې غم شو زمونږ پلارانو تونه علما نو خو د مولیان به میلمانه کول او دوی سره به ډېر امدادونه کول او دا شیخانو دا ذکرونه به کول خو علمونه یې نه وو د هغه یو پیر و په مومندو کې او مشهور معظم مولا او
خپل نوم بیا وروسته رایاد شي هغه پسې لاړ او په هغه وخت کې زه په کال زه اوس په دغه کې یم په دارالعلوم 400 کې یم ویل چې دقسې زما زوی خو پنجپیری شه څنګه چلو شو هغه ورته ویل پلان کې شیخه ویل چې په پښتنو کې مولا شي که نه نو د هغه مثال داسې چې هغه خو ټکی نه یې لیدلی او هغه لکه چته چې شپه شي او داسې اسمان ته خپېږي دا وایي چې د اسمان ما ټینګ کړی نو زما پلار ښه په غم کې اخته شي چې رالی ما له ما ورته پلار خو زما پلار مخې دندې راغلی په دې کې خو پرېږدم دی نه مسله به منې ښه بیا داسې کارو چې زما په خبر هم کار نه کېده زما نه مخکې په یاروسین کې یو سړي دوره کړې وه اوس وفات شوی دی او قیم شاه نوم قیم شاه مولوي صاحب شیخ القرآن خو به ویل چې داسې به ګرځېده ولا چې چا راته ویل دا خو غنیمت دی ویل موږ ته به ویل بالکل بازار جماعت کې اخانان مو خلکو هغه یې دغه وکړه بس بازار جماعت ته چې دغه اډر وشو چې شیخ صاحب به راځي د دنیا مولیان را جمع شوي زما پلار اوس بله تللی څنګه تللی زموږ په کلي کې مولا محمد طاهر صاحب نوم هغه ویل پلانکي کاکا نه ځو پنجپیر مولا دی دغه ته راځي یا روسیل ته هغه ویل زه خو بلکل زما روان شوي چې لاړو وي زما پلار خبره ده سټیټ لګېدلی دی مولیان راغلي دا ملک ډک دی دن او بار چې دی به زموږ نه بیان نه کوي شیخ القرآن صاحب ته ویلې اوس تاسو نا وخت تېر شوی دی یا به زه بیان کوم زما غلطي به نیسئ یا به تاسو بیان کوئ ستاسو غلطي به زه نیسم اوس خو هم خپله ده چې دی ورته وویلې او بس غلام مولوي صاحب زما په خیال دونه چاړه وه هغه شاته د شیخ ولاړو او بس یو مولا وه بس ووت او بیا چې ټول مولیان ختم شو د هغې زیر اثر خلک هغه هم لاړه او دنیا خلک خبر شوی او راغلی و پنجپیر مولا راځي څه به وایي په دې سټیټ باندې کرسۍ دی یو سپین ږیری پرې ناست دی صدر چې داسې ورته شیخ صاحب کتلي دي ویل کوشه ویل ستا د صدارت لاندې بس بیان کوم ستا د نکاح ډوکې زه ورسره وباسم خلکو ته په دې میز ږدم هغې زر کوز کړ او زما پلاره چې 3 غنټې بیان یې وکړه که نه چې بعد د هغې نه خلک راووت او چغې شو بازار کې چې د مولیانو غلا پیازه شوه د مولیانو غلا پیازه شوه او بیا د مینۍ مولا یې ورته وه دکاندارو د کپړې کار به کوم به دغه سودا کوله بیا ور هغه شپه ورکړې وه هغسې شپه تېره کړه سهار بیا راغلی بس بابا بیا داسې شو چې بیا د دې شیخ صاحب نه 2 دورې وکړلې نو الحمدلله مور مې غټه میاخیله وه او داسې میاخیل چې هغوی به په میلیونو هغوی به روغې کولې ډېرې زیاتې د هغې خولې باندې به خلکو مړي بخل او هغې سره یو 6 کاله ما کورسي وکړه بیا هغه داسې کلکه شوله چې بیا به هغه د پلار که زه که نه ځم چې هغې له نظرونه راغلي به وخورم یا به د هغې په چارۍ ښخه شم داسې هغه بیا کلکه شوه او چې زمونږ که به ښځې رالې نو هغې ته ویل پلانکۍ مامي ګوره پلانکۍ مامي وایي چې مور او پلار ته دوا مو کوي هغې به مور او پلار ته دوا ونه کوي مشرکان تېر شوي دي او دا الله منع کړي دي نو خلکو به بیا مشوره کړله نو زه بیا ښه شوم چې پلار راسه ملګری شم ماشاءالله یو چغه وه بیا چې بس کافر شوی تاسو په خپل وخت کې ډېر خدمت کړی حضرت خبرې خو ډېرې دي سوالات اوس هم پاتې موږ ټایم دی هم ویلی شو نو عزتمندو ما څنګه چې خبرې اوس هم ما سره په هغې کې پرتې دي او حضرت ډېر ښایسته خبرې کیسې چې ناست ورته لیکل هم کړی کتابونه هم ته لیکلی خو بهرحال انشاءالله دا زه په خپل ځان یو قرضه ګڼم چې یو بلې موقع به زه راځم انشاءالله العزیز دا وخت ډېر دغه دی کوتاه دی مسټیم دی انشاءالله مولوي صاحب زبردست ملاقات به کوو انشاءالله العزیز تفصیل سره به خبرې به وکړو چې کوم واقع زمونږ حسین اخندزاده زما سره په کمره کې دی راو قاضي محمد یوسف را سره په یو کمره کې دی راو بیا هغه کومه مناظره کړې ده هغه هم ماشاءالله ډېرې خبرې پاتې دي کومه باړه کې هم د شریک شوي مناظره کې باړه کې ما بیان هم کړی الحمدلله او بیان مې هم کړی دی موږ په یو ځای کې بل زما سره یو تربور هم تللی و هغه هم بیا ډېره قصه ده هم درته بیا وکړم انشاءالله ملګرو ته خبره کول غواړئ چې اصلاح وشي تنظیمي ملګري دي که تاسو ته څه وینا کول غواړئ ملګري جا څه پیغام ورکوئ د تنظیم خو ملګري دا دي د ټولو نه مخکې اخلاص خفه کېږي د زما نه دا مدرسې جوړې شولې خو زه په خپل سوچ او فکر کې پروت یم
چې دا مدرسې لکه شیخ القرآن په سمرقند او په تاشقند او په دې ملکونو کې مدرسې وي او بیل بیل کمره جوړه کړه بیا هغه تباه شولې. دا مدرسې جوړې شوې په دې مدرسو کې اخلاص پکار دی چې اخلاصونه پکې رانه شو ګوره ټول ځکه دا موږ خپل غریبانان موږ دا نشو چلولی نو چې دې شو چلولی نو چېرته به یو ته سوال کوو بل ته یا د هغې د وجې به مداهنت کوو یا به کتمان کوو پټوالی به کوو نو د دې وجې زموږ دا مسله به کمزوري شي. زموږ ټولو ملګرو ته دا دغه دی چې ټول نه مخکې اخلاص پیدا کړي او که نه چلېږي ودې نه چلېږي 2 کسانو ته وي 3 کسانو ته یو شیخ او ټوله دنیا کې وسو الله دې شیخ په عمر کې خیر او برکت واچي داغه نه کوم چې زیات کار وکړ دا به غلطه نه ځکه داغه دا شی به پټ پاتې شوی دا اوس په کل هم دنیا کې په ذریعه د نیټ وګرځېده په کل هم دنیا کې ورسېده خبره نو زه هم چې دغه کار وکړ بالکل نو دقسې هر یو رکن هر یو ملګری هر عالم زه خو یو امي سړی یم زما نه مخکې چې کوم عالمان دي وسه دی له دا پکار دی چې هغه خو زور ولګوي او کلک شي او دقسې چې څنګه دا شیخ همت کوي چې دقسې همت وکړي او موږ د دې شیخ ټول شاګردان د دم دوره به په اول کال چې کله د شروع کړه لاړم ځکه ټول ملګري لاړ موږ بدعتیان به خوشحاله شي چې دا شو نو دورې لم لاړم او هر دوره د موږ او موږ د ټول شاګردان تر بچو پورې تر نوسو د ښځو نور پورې اوس الحمدلله الله دغه را لېږلي دي اسباب او موږ د ټکي په ټکي هر څه اورو او خدای دې عمر کې خیر او برکت واچوي. موږ ته دعا کوو کتونکو ستاسو ډېره مننه کوم مولانا صاحب د اتیاو کلونو چول یو حصه مونږ واورېده دا تقریبا 15 حصې پاتې دي دوسره به خبرې کوو ډېرې خبرې به انشاءالله ډېرې خبرې داسې دي چې ما ذهن پوښته دی او جمعې موږ ټایم دی نو په دې اختصارا زه دا کوم امید لرم چې انشاءالله یو بل وخت کې زه راځم او دوسره وخت تفصیلي خبره کوم او تاسو ته هغه تجربې چې کوم لا پټې دي دا خو سرسري خبرې چې کوم مونږ واورېدې تاسو واورېدې دې کې دننه رازونه نورم دي دا رازونه راښکل ځکه چې اتیاو کال سړی شي نو خبرې اکثر هېرې شي نو دا چې یو ورته یادوي نو راوځي خبره نو دا لکه اخر کې باړې خبره دا موږ وکړه خبر راوته که موږ نه کړې بس یې راولو زه د دغه نه د انساني خپل عمر دی تقاضا را اتیاو کال انسان دومره خبرې چې وکړي دا لوی دغه دی بلکې زه خو دا هم چې تر اوسه ناسته وکړه دا لوی نعمت دی کنه داسې عمر کې سړی کېناستی هم نشي خبرې خو لري خبره نو دا ټولې خبرې الحمدلله موږ ته یاد الله جزا خیر درکړي الله ستاسو عمر زه خو چې موږ سره تاسو نه بس دا ملاقات مې په خټ نعمت نشته نه داسې څه وخورې نه دا خپل ځای خپل ځای دی خپل ست نه کوو تاسو وینا چې ډېر نعمت دی ملاقات شکر الحمدلله الله قدر کو الله عزت مکه ډیر مننه